أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. نانی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ مائدہ پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 14 آیات نمبر 101 او 102 دو آیاتونه چې نه هغه لیکيږي. اس دیزه کې الله جل جلاله فرمای اے مومنانو تاسو د داسې تپوسونه مکوئ که چېرته د هغه تاسو دپاره دغه تپوس جواب درکړی شي نو د هغه به تاسو غمجن کې خفه به موږي. نو د آیات کې الله جل جلاله د سوال چې دی نو هغه طریقه ښیي او د هغې سره دا خبره کوي چې بلا ضرورته بې پیدې سوالونه چې دی نو هغه مه کوئ. بعضې کرته د بې پیدې سوال د انسان دپاره چې دی نو هغه باعث شرمندګي او باعث چې نو هغه تکلیف هم جوړیږي. نو ځکه اوس دلته د آیات کې الله جل جلاله دغه تلقین چې نو هغه وکړو چې داسې قسمه واقعتانه سوالاتو نه ځان چې نو هغه ساتئ. سوال کې نو همیشه دپاره سوال د پوهې په نیت باندې کوه او د عمل په نیت باندې کوه. داسې سوال کوه چې د هغه بیا تعالی فایده درکړي او ستا د دغه سوال د لاسه نور خلکو ته هم فایده میلاو شي. نو اوس دې آیات کې دغه تلقین کې او د متعلق تفاسیر او تفاسیر هم او حدیثو چې نو هغه مختلف واقعات ذکر کړي دي. د څه خو پوره واقع دي خو یو دوه درې چې نو هغه به موږ ووایو. جامع ترمذی کتاب التفسیر چې نو هغه یو روایت دی مفهوم د هغې دا دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس چې نو هغه وکړی شولو. نبی علیه الصلاۃ والسلام یې څوک څه تپوس کې دا کې نو یو کس تپوس وکړو چې من ابي الله رسول زما پلار څوک دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته حذافه ستا پلار چې دی نو هغه حذافه دی. نو الله رب العزت په دا آیات راولېږلو چې داسې تپوس مه کوئ. هسې نه چې دغه تپوس خبره ظاهر شي او په هغې تاسو شرمنده شئ. یعنې که د دې په ځای ورته اوس د الله پیغمبر بل کس ویلی نو بیا به شرمنده و یا یې دغه پلار نه وی بل یو چې نو هغه منافق نو د هغه به یې تپوس وکړو چې این ناقتي د الله رسوله زما اوښه چې دی نو هغه اوس کوم ځای کې ده. نبي علیه صلات وسلام یې ما ته خو اوس پته نشته چې ستا اوښه چې دی نو هغه کوم ځای کې ده. نو د جومات نه په دا ووتو وی دغه شان چې دی نو هغه وی خبرې راته د اسمانونو کې او د وحي کې او دا کې الیاذ بالله او زما د اوښې چې دی نو هغه ورته پته نه لګي. دې دوران کې جبریل امین چې دی نو هغه رالو حضور علیه صلات وسلام له وحي راوړه چې پلان کې ځای کې ده. نبی علیه صلات وسلام چې نو هغه سوال کوونکی ته شو هغه ته آواز وکړي چې رالو د هغه ته یې وویل ستا اوښه پلان کې ځای کې ده او هلته یو ونه ده د هغې ته یې پټه نښتې ده هلته نښتې ده. هغه لاړو. صحیح مسلم چې دی نو هغې کم تفسیر کم واقعي ذکر کړنه نو صحیح مسلم کې روایت راځي د هغې مفهوم دا دی چې حضور علیه صلات وسلام چې دی نو هغه د حج متعلق کله چې دغه آیات نازل شو ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا نو حضور علیه صلات وسلام د دغه حج تذکره کوله. نو دې کې اقرا بن حابس رضی الله تعالی عنہ چې دی نو هغه وفرمایل د الله رسوله د حج په پنګ باندې هر کال چې دی نو هغه فرض او کصرف په عمر کې یو ځل. نو حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سکته نبی علیه الصلاۃ والسلام خاموش شولو. دوی دغه سوال بیا دوباره وکړلو بیا هم نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه خاموش شولو. بیا دوی په دریم ځل باندې چې نو هغه دا سوال وکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته نه یو ځل به کما او ویلې وی نعم ویلې وی نو بیا به هر کس باندې هر کال چې نو هغه به هر شپه چې نو هغه حج به پرس کېدو او په دې کې به ټولو خلکو ته چې نو هغه هر حج ولو. نو قرآن د آیات الله رب العزت راولېږلو ای د ایمان خاوندانو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تاسو مه چې نو هغه تپوس کوئ د داسې شیزونو په باره کې که چېرته هغه ښکاره شي ظاهر کړی شي تاسو ته تسؤکم نو غمجن به کړئ تاسو. ولې که داسې ویلی چې هر کال به نو سوره بیا چې نو هغه لوی تکلیف ولو
وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن الله وی کچرته چې نو تاسو د دین تپوس کوئ تاسو په هغه وخت کې چې کوم وخت کې قرآن پاک نازلیږي تبدلکم نو هغه به الله پاک تاسو ته ظاهر کی نو کچرته دغه وخت کې تاسو تپوس کول او قرآن وحی راتله او دغه وحی په نزول په وخت کې تاسو ته دغه حکم ظاهر شي لکه مثال په تور کې د حج په دوران کې چې نو الله پیغمبر ویلې چې او هر کال وي نو څومره لوی چې نو هغه دغه سوال د لاسبه خلک سوره په مصیبت کې چې نو اخته شي څومره ګرانی بچي نو هغه راغلی و نو الله وی تاسو دغه شانت چې نو هغه مکوئ اف الله عنها الله چې نو هغه معافي کړی د داغه نه یعنی مخکې د نکدې سه په ناپوهۍ کې د سوالونه تاسو کړی نو هغه الله پاک تاسو ته معافي کړی د ایبه خیر دی پته ته نو آینده د پاره چې نو هغه بیا خیال کوئ آینده د پاره چې نو بهوده سوالونه چې نو هغه دامه کوئ والله غفور حلیم الله چې نو هغه بخون کړي الله رب العزت چې نو هغه برودبار زغم خاوند دی یعنی الله رب العزت حلیم ذات دی داغه دغه هیلم برکت چې نو هغه داولو چې الله رب العزت تاسو ته سخت احکامات چې نو هغه راونه لګل بدویم آیت کې الله رب العزت بیا داغه وجوم ذکر کړه قد سألها قوم من قبلكم داسې قسم سوالونه تاسو نه مخکې چې نو هغه نور قومونو خلکو هم کړول ثم اصبحوا بها کافرین به سوال داغه نه چې نو هغه انکار کولو کفر کولو لکه مثال په تور کې قوم صالح دا غوی چې نو صالح علیه السلام تو فرمایل وای چې نو هغه مونږ له دغه یو سور کمر چې مونږ په کم کمر ته تلاش کیدو د دې کمر نه مونږ ته اوخه پیدا ک معجزه باندې وخه نو معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه د پیغمبر په لاس باندې ظاهریږي نو چې کله هغه به هغه ورته سید الله نه سوال وکړ الله رب العزت وی سید خو کچرته وای نه منله نو بیا به ګوره دغه معجزې به قدردانی کوي ایمان براوړي کدی اونکړل نو بیا ورته سزا ملایږي دې ته الله پاک چې نو د سر کمرنا بلار به او خجنه نو هغه را وباسله د دې په مخ کې هغه بیا لنګونه وکړلو دا غي باوجود دی بیا چې نو د هغه معجزې قدر ورنکو دا غي خپې اوهله الله په عذاب را وستلو چې نو هغه پناه کړلو دغه شانت جنو هغه د موسی علی السلام قوم د حضرت عیسی علیه السلام قوم اوس مخکې جنو هغه په دې صورت په اختتام کې براشي نږدې شوی دی چې الله رب العزت نه جنو هغه سوال وکړي چې الله پاک مونږ ته مایده ډک درستخوان د خوراک چې نه هغه راولېږي چې راویلې غلې شول بیا دغه معنی ایمان را نوړو د الله چې کوم شرایط سره را لګلو هغه شرایط پابندي ونه کړ په عذاب کې اخته شول نو الله وایي چې چا هم د سوال کړي دی نو دا غوي ته چې کله دا غوي د مرزي مطابق معجزه ملاو شي ده نو بیا به دغه مکمل پابند وي او چې پابندي ونه کړله نو دغه په وجه باندې بیا دغه خلک چې نو هغه کافران شول د الله د عذاب ډیراو شول نو دې وجه نه الله پاک پیدا سه سوال نه مکوي الله دې موږ د هر قسم بهوده خبرو سوال نو ساتي ځکه حدیث مبارکه کې هم راځي الله پیغمبر فرمای من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیه امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای وای ما د 4 لاک احادیث نه د سلور احادیث چې نو هغه انتخاب کړی دی چې دا د ټول اسلام چې نو هغه د دین دغه خلاصه او مجموعه دي دغه نو پای کې یو دا هم دی من حسن اسلام المرء د اسلام د سړي د اسلام د خوبۍ نه بهترین خوبي ده ترک ما لا یعنی هغه شیزونه پر خودل چې کم لا یعنی اوس لا یعنی تعریف سره نه لا یعنی دې ته ویل کېږي چې به یو شیز می داغه انسان ته نه دنیوي څه پیدا ورکي او نه ول اخروی څه پیدا ورکي نو چې نه ول دنیوي پیدا ورکي او نه ول اخروی پیدا ورکي نو دې ته لا یعنی وي دی باندې د انسان اسلام او داغه څنګه نو هغه دین ته تقویت رسي لکه مثال په تور کې اوس بار دغه کې دا کومه پلازا جوړه یو سړی و چې هر په دی باندې خو پلان دوره کاله مخ کې دلته بدنډ و او اوس وګوره په دی باندې دا دومره لوی پلازا جوړه شي اوس د دې خبره څه فائدہ شته نه دنیوي فائدہ شته او نه اخروی فائدہ شته دې ته ویل کېږي لا یادي الله دې موږ دې ټول نو ساتي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تسألوا تپوس مکوئ ان اشیاء د داسې سيزونو نه ان تبدلکم کچری ښکار شي ظاهر شي تاسو ته تسقم نو غمجن بکړی تاسو و ان تسألوا او کچری تاسو تپوس کوئ انها داغینا حين په داسې وخت کې ينزل القرآن چې نازلېږي قرآن تبدلکم نو ښکار بشي تاسو ته
اف الله معفي وکړه الله پاک انها دا غینا انداغه بهوده تاسو نمخ کی کم شو والله الله پاک غفور بخون کې حلیم چې نو بردبار ذات دی قد سألها بشک تاسو کړه ولو چې نو دا متعلق قوم یو قوم من قبلکم تاسو نه وړاندې ثم اصبحوا بیاشول اغوی بها پاغه باندې کافرین کافران انکار کوونکی یا ایو الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تسألوا تپوس مکوئ ان اشیاء د داسې سیزونو بارکی ان تبدلکم کچری ښکاره شي تاسو ته تسوکم نو غمجن بکړي تاسو و ان تسألوا کچری تاسو تپوس کوئ تاسو انها دا غیبنا حین ينزل القرآن پا وقت کی جنازلی کی قرآن پاک تبدلکم نو ظاهر بشي تاسو ته اف الله معافی کړي د الله پاک انها دا غی تپوسونو نه والله الله پاک غفور بخون کې حلیم او بردبار ذات دی قد سألها بشک جنو تپوس کړه دا غی متعلق قوم یو قوم من قبلکم تاسو نه وړاندې مخکي ثم اصبحوا بیا غوی شول بها پاغه باندې کافرین انکار کوونکی